قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله جل جلاله فرمایي چې موږ قائم کې زکات ورکې او رکوع کې سره د رکوع کوونکو. یو مسله چې یو خاص مسله ده او خلک په هغې کې ډېرې غلطیانې کوي، د هغې د وجې نه مونځ فاسدېږي. بعضې کسان هغه چې د امام سره د شروع نه شریک نه وي، امام قیام وکړي، د قیام نه بعد امام رکوع ته لړ شي، نو هغه کسان چې په سبیل کې وي یا د کور نه راځي د جمع دپاره او امام په رکوع حالت کې وویني، نو په منډه سره نیت وتړي او بیا ډایرکټ د امام سره په رکوع کې شریک شي. نو لہذا قیام دا فرض دی، په مقدار د یو سبحان الله ودرېدل دا فرض دی. که یو کس قیام ونه کو او ډایرکټ د امام سره په رکوع کې شریک شو، نو لہذا د امام د سلام ګرځولو نه بعد به دې دغه رکعت دوباره کوي. دویم دا چې کله دې رالو نیت یې وتړلو، په مقدار د قیام ودرېدو او امام د رکوع نه پاڅېدو، نو بیا به هم دې دغه رکعت کوي. بعضې خلک یو بله غلطي کوي، مونږ په خپلو سترګو باندې وکتو چې کله امام سجدې ته لړ شي، نو هغه کس چې د امام سره شریک نه وي دی راشي نیت وتړي، بیا قیام وکړي ځان ته او بیا ځان ته رکوع کړي، بیا د امام سره په سجده کې شریک شي. نو لہذا دغه رکعت هم نه دی شوی، بعد د امام د سلام نه بعد به دغه رکعت دوباره راګرځول وي. دې وجې نه حدیث شریف کې هم راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي به 50 کاله 60 کاله منځونه کړي وي، د هغه یو منځ به هم نه قبول شوی، ځکه چې قیام فرض دی، رکوع فرض ده، سجده فرض ده. که فرض پاتې شي نو منځ فاسدېږي، دوباره اعاده به کول وي. که واجب پاتې شي نو سجده سهو سره به منځ کور شي، برابر به شي، او که سجده سهو هم پاتې شوه نو بیا به اعاده د منځ دوباره کول وي.